سلامونه او احترامات مې قبول کړئ ملګرو. یو ځل بیا د پاڅون په شیشه باندې د بیشام د علاقې نه تاسو ته مخاطب یم. د بیشام په چکر باندې راوتی یم او غواړم دا چې په دې چکر کې تاسو هم ځان سره شامل کړم، د بیشام سیل در باندې وکړم. دې وخت کې موږ د بیشام هیلټن هوټل ته راغلي یو او دې سره خوا کې تاسو ګورئ دا کروړا هایډرو پاور چې کوم دی، کوم ځای کې بجلي جوړېږي، کوم ځای کې بجلي سپلای کېږي، هلته کې دغه د سیل پمپ در باندې کوو. د بیشام چې کوم روډ وي هغه مې ښایي ځای په ځای په دیوالونو باندې والچاکې هم شوي دي، ښایست سیوا شوی دی. او د بیشام چې کوم بازار دی هغه هم واقعي چې ډېر ښکلی دی، ډېر مزېدار دی، د هر قسمه سهولت پرې ترلاسه کېږي. د دې نه علاوه دا زه په کوم روډ باندې ولاړ یم، دا کوم ځای چې کوم دی دا د ابټاباد روډ دی. د دې نه اخوا که زه تاسو ته وښیم چې دا نوي نوي مارکېټونه جوړ شوي دي او د بیشام هغه ښایست چې کوم دی هغه نور هم سیوا شوی دی. دې خوا که تاسو مخامخ وګورئ دا کوم روډ چې دا کوم ملګری چې روان دی دا د ګلګت روډ دی، دا بل د مینګورې روډ دی. د بل طرف نه ورته ښیم دا تاسو کتی شئ ملګرو چې دا یو ابټاباد ته تللی دی، دا یو روډ دا بل روډ ګلګت ته تاو شوی دی او د مینګورې په روډ باندې موجود یم. او که دلته کې زه تاسو ته ووایم چې د مینګورې په روډ باندې چې دغونې کې مخکې راشي دا ښایسته وادیانې، دا ښایسته پلونه او دا ښکلي لوکیشنې چې کومې دي دا د هغه سیلګري چې کوم دي، هغه سیلان چې کوم راځي هغه ازموین ځان ته راکاږي. دا کوم ښکته چې کوم خوړ دیږي دا کیمرامین تاسو ته وښیي. نو دا هغه خوړ دی، په دې باندې د رانیال ډیم په نوم باندې یو ډیم جوړ شوی دی چې هغه د بیشام خلکو ته، د کروړې خلکو ته هغه بجلي چې کم کمې و هغه پوره کوي. او امید لرم چې تاسو به زموږ دا اوسنۍ ویډیو خوښه شوې وي. راتلونکي ویډیو پورې به خپل ورور سمدن دین له اجازت راکوئ. په لوی الله سپارم، د الله په امان.